د فیسبوک آی ډي به د همیشه لپاره څنګه ختموي؟ د دې مبارک اکثر ځینې کسان تاسو کوي موږ خپل اکاونټ چې دی دا به څنګه ختموي؟ یا زموږ سره 2-3 اکاونټونه دي چې موږ دا باقي ختم کوو، زموږ دا یو اکاونټ چې دی دا پاتې شي. یا اکثر د ځینې کسانو په نمبر باندې 2-3 اکاونټ وي، نو دوی چې کله نوی اکاونټ کولاوي نو هغه زوړ اکاونټ چې دی هغه کولاویږي. نو دوی وایي چې موږ دغه زوړ اکاونټ چې دی دا د خپل نمبر نه ختم کوو او موږ ځان له نوی اکاونټ کولاو کوو. یا ستاسو په نمبر باندې اکاونټ او تاسو چې موږ د دې خپل نمبر نه چې دی اکاونټونه مکمل ختمو. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه هم چې تاسو به خپل فیسبوک آی ډي چې دا به مکمل څنګه ختموي. د هغې لپاره به تاسو د چل کوئ چې ویډیو چې دا به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. د هغې لپاره موږ د خپل موبایل سکرین ریکارډینګ چې دی دا چالو کوو. د سیټ ته به تاسو ته زموږ د سکرین ریکارډینګ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. نو د هغې لپاره به تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ چې دی هغه به کولاو کوئ. چې یو څنګه کولاو کړو، له پاسه د ګوټ ته به تاسو ته ستاسو د پروفایل تصویر او 3 کرښې به ښکارېږي. دا به ځان سره دغه شانتي ووایي چې څنګه یو دغه وو. نو تاسو به دې مخ ته راشئ، به دې مخ کې چې دی لاندې به راشئ، دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي. دی چې لیکلی دی دا به د ځان سره کولاو کوي. چې څنګه یو دا کولاو کړو، نو دلته کې به هم سیټینګ ووایي. د خپل فیسبوک سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه یو د خپل فیسبوک سیټینګ کولاو کوو، نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو به دې مخ کې به پرسنل ډیټیل چې لیکلی دی دا به ووایي د ځان سره. تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. نو دلته کې چې تاسو راغلئ، دلته کې هم تاسو ته ښکارېږي پرسنل ډیټیل لاندې لیکلي دي، دا به ووهئ. دا چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه یو دا کولاو کړو، تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلئ، نو دلته کې چې دی د ایمیل به تاسو ته هم ستاسو ښکارېږي، ستاسو موبایل نمبر به هم ښکارېږي، ستاسو تاریخ پیدایش چې دی هغه به هم شو کېږي. د ټولو لاندې چې دی دا به تاسو ته کولاو کوي. اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې دا یو څنګه کولاو کړو، نو تاسو ته به دلته کې دا 2 اپشنونه چې دي دا به راشي. نو په دې کې به دا لاندنی اپشن چې دی دا به ځان سره چې دی دا به ووایي او دا به کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کړو، نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو که په دې مخ کې تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ سره نور اکاونټونه یو ځای کړي، لکه د انسټاګرام شو یا یو بل پروفایل لک کړی، نو هغه به تاسو ته دلته کې چې دی هغه شو کېږي. نو که تاسو هغه ډیلیټ کوئ، نو هغه هم ډیلیټ کولی شئ. او که هغه نه ډیلیټ کوئ، د خپل پروفایل مین پروفایل چې دی دا ډیلیټ کوئ، نو دا به ځان سره چې دی دا به دغه شانتي ووایي. نو دا څنګه وو، نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو دلته کې چې دی ډیلیټ اکاونټ لیکلی دی لاندې ته، تاسو به دې لاندې خانه کې چې دی به دې کې به داسې نښه وکئ او کنټینیو لاندې دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي. چې څنګه دا اودي پټه او سپین لیکلي ووایل، نو تاسو به ورپسې مخ ته چې دی هغې ته به لاړ شئ. د انټرنیټ سپیډ لږ کم دی، لږ ټایم هلي، نو تاسو به ورپسې مخ چې دی هغه به تاسو ته کولاو شي. نو د دغه ځای نه چې دی دا اکاونټ ډیلیټ کېږي، خو نور سیټینګ چې دی دا به کوم موجود دی. نو دغه شانتې به تاسو دې مخ ته چې دی دلته به راشئ. چې دلته راشئ، نو دلته کې زموږ دا پیجونه چې دي دا به دې پروفایل کې یوځای دي. نو دلته دا لیکلي دي که دا تاسو ډیلیټ کړو، دا پیجونه چې دي دا به هم ځي. لکه ستاسو اونرشپ چې دی هغه به له دې نه ختمېږي، ستاسو دا اکاونټونه چې دي دا هم ختمېدای شي. نو دلته کې بیا موږ دا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به وو او کنټینیو چې دی دا به ساتو. دلته کې بیا تاسو ته لیکلي وي تاسو د سره وجې نه چې دی خپل اکاونټ ډیلیټ کوئ، خو هغې ته ضرورت نشته دی. اولنۍ کې چې دی نښه به وکئ، یا به بل کې نښه وکئ، که په هر یو کې تاسو نښه کوئ، نښه به وکئ او لاندې اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به دوباره ووهئ. دغه شانتې دا به ووایي. نو تاسو به دې مخ ته راشئ. دلته کې بیا چې دی اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي. دغه شانتې دلته به هم اودي پټه او سپین لیکل ووایل. نو دلته کې به تاسو ته دا مخ چې دی دا به کولاو شي. په دې کې تاسو ته ټول هر څه لیکلي چې د دې سره به ستاسو د میسنجر میسیجونه، تصویران، ویډیوګان مکمل هر سره چې دي دغه به ځي. دغه شانتې ستاسو پیجونه چې دي دا به ځي. تاسو مکمل ډیټا چې دا هغه به د دې سره چې دی هغه به ختمېږي. دلته کې دا هر سره چې دي دا د دې سره ورکړي. دغه شانتې او تاسو به لاندې راشئ دلته، او دلته بیا اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا به ووایي. که تاسو د ځان سره دغه ډیټا ساتئ، نو دا تاسو د دې ځای نه چې دی لوډ کول هم شي. خو دلته کې موږ د اودي پټه او سپین لیکل چې دي دا بیا ووهو. دغه شانتې چې دا څنګه وو، نو موږ ته به ورپسې مخ چې دی دا به کولاو شي. دلته کې چې دی زموږ نه پاسورډ غواړي. دلته کې تاسو خپل پاسورډ چې دی دا ورکئ. نو په دې ځای کې به تاسو خپل پاسورډ چې دی دا به ورکئ. د دې نه مخکې راځم څنګه پاسورډ تاسو ورکړو، نو په هغې کې به بیا ورپسې چې دی تاسو ته به راشي. چې څنګه تاسو خپل پاسورډ به دې ځای کې ورکړو، نو تاسو ته به راشي. هلته به یې لیکلي چې ډیلیټ اکاونټ. چې څنګه هغه ډیلیټ اکاونټ تاسو ووالو، نو ستاسو اکاونټ چې دی دا به ډیلیټ شي. خو دا به په 30 ورځو کې چې دی دا به ډیلیټ کېږي. لکه 30 ورځې پس چې دی دا اکاونټ به ډیلیټ کېږي. د 30 ورځو پورې چې دی دا به موجود وي. په دغه کې چې دی دا تاسو واپس کولی هم شئ. که تاسو واپس کوو، نو دا به واپس راځي. که تاسو نه واپس کوئ، تاسو دا ډیلیټ شي، نو 30 ورځې چې دی دا به دې کې لګي. لکه په دې ورځ چې دی دا مکمل نه ختمېږي. نو د هغې پورې چې دی تاسو به صبر
سفر کوئ نو د هغې نه وروسته به ستاسو د فیسبوک اکاونټ چې دی دا به د همیشه لپاره د فیسبوک نه ختم شي او ستاسو د هغه نمبر او ایمیل نه چې دی دا به هم ختم شي خو د هغې لپاره به 30 ورځې چې دی دا پکې لګي نو په دې طریقه تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ چې دی دا ډیلیټ کولی شئ